په دې 1300 کالو کې د ایکسائز اوه افسران شهیدان شوي دي. په دې کې یو سب انسپکټر دی، 4 ایکسائز دي. په پولیس کې که یو سپایي ته 1 کروڑ روپۍ ملاویږي شهدا پیکج کې، نو ایکسائز اهلکار ته صرف 44 لاکھ روپۍ ملاویږي. په دې دومره ډیفیکلټ ایریاز کې آپریشنز نه باوجود د فورس سره یو بلټ پروف ګاډی هم نشته. دینا علاوه نه دې سره تھرمل ایمیجنګ سکوپس ته 1900 د دې فورس تعداد دی او د ټول فورس سره د آپریشنز دپاره صرف 140 رائفلز دي. هر یو رائفل سره صرف یو میګزین دی. د بل ډپارټمنټ نه افسران راشي، هغوی ټریننګ دی شوی، هغوی د دې آپریشنز نه دي خبر او هغه د دې آپریشنز هم لیډ کوي او فورسز هم لیډ کوي. د دې لایف سټایل یا پیسې ګټل د دې باره کې هم ډېر شکایت راغلي دي. د هغې اکاونټیبلټي بالکل پکار ده، انټرنل اکاونټیبلټي هم پکار ده، ایکسټرنل اکاونټیبلټي هم پکار ده. مونږ مختلف سکیورټي سچویشنز ډسکس کړ په دې پروګرامونو کې. د پولیس قربانیانې، د پولیس چې کوم جدوجهد دی، هغې سره سره که تاسو وګورئ پولیس نه علاوه هم داسې فورسز دي چې هغوی خپل آپریشنز کوي په دې صوبه کې، په مختلف علاقو کې او په مختلف فیلډز کې. نو موږ ته دا ریکویسټ هم راله یاره تاسو په دغه فورسز هم ډسکشن وکړئ. نو نن به موږ ډسکشن کوو په ایکسائز پولیس باندې. ایکسائز ډپارټمنټ خو د ډېر وخت نه ایگزسټ کوي، خو د دې پولیس فورس اسټابلیش شوی دی ډېر ریسنټلی. بیا دې له پاورز ورکړی شو چې تاسو د ډرګز خلاف او د ډرګ ډیلرز خلاف آپریشنز کولی شئ. دې له ګاډي ورکړی شو، دې له نور فیسلیټیز ورکړی شو. خو که تاسو وګورئ د نور فورسز مقابله کې اوس هم د دې وسایل د نش برابر دي. 1900 د دې فورس تعداد دی او د ټول فورس سره د آپریشنز دپاره صرف 140 رائفلز دي. لکه دا که تاسو وګورئ دا صرف د فورس چې کوم سټرنث دی د هغې 8% دی، لکه 8% رائفل شته او نور 92% فورس سره چې دی رائفل د سره شته نه. ښه، دې کې بیا انټرسټینګ خبره دا ده چې هر یو رائفل سره صرف یو میګزین دی. ادروایز پکار دا ده چې لکه 2 ایکسټرا کم از کم هر یو رائفل سره میګزینز وي چې دوی خپل آپریشنز کې بیا هغه استعمالوي. ان کیس بیک اپ دپاره پکار راشي یا په آپریشن دوران کې راشي یا انکاونټر دوران کې راشي. د فورس د خلکو دا ګیله ده چې یاره زموږ ایمونیشن چې دی هغه ډېر شارټ دی اینډ وی آر رننګ شارټ اف اټ. بل داسې امیډیټ فیسیلیټي موږ ته نه ښکاري چې یاره دې ایمونیشن ارینج کړی دی ډپارټمنټ یا ګورنمنټ په دې دپاره. د ایکسائز پولیس اوه پولیس سټیشنې دي په پیښور کې، په خیبر کې، په مردان کې، په سوات کې، په ابټاباد کې، په ډیره اسماعیل خان کې او په کورم کې. که دا تاسو وګورئ دې کې ډېر چیلنجنګ ایریاز دي چې هلته لاین آرډر ډېر سیریس ایشو ده. په دې 1300 کالو کې د ایکسائز اوه افسران شهیدان شوي دي. په دې کې یو سب انسپکټر دی، 4 ایکسائز دي او 2 کانسټیبلز دي. د نور فورسز مقابله کې د دې شهید پیکج هم ډېر کم دی. په پولیس کې که یو سپایي ته 1 کروڑ روپۍ ملاویږي شهدا پیکج کې، نو ایکسائز اهلکار ته صرف 44 لاکھ روپۍ ملاویږي. او دې دا بار بار دا ایشو ټیک اپ کړی د ګورنمنټ سره چې ایټ لیسټ د سپایي عمره چې کوم د پولیس سپایي دی د هغې عمره دا پیکج د دې اهلکارانو ته هم ورکړی شي. په دې دومره ډیفیکلټ ایریاز کې آپریشنز نه باوجود د فورس سره یو بلټ پروف ګاډی هم نشته، نه د آپریشنز دپاره نه د افسرانو دپاره. دینا علاوه نه دې سره تھرمل ایمیجنګ سکوپس ته، نه سنایپر رائفل شته او بلټ پروف جیکټس چې دي هغه هم یو ادارې ورته ګفټ کړي دي 200 بلټ پروف جیکټس. اگر چې هغه که تاسو وګورئ لکه د فورس د تعداد مقابله کې هغه ډېر کم دي. د دې فورس د افسرانو نورې هم ډېرې ګیلې دي د ګورنمنټ نه، غواړي چې یاره دې ته فیسلیټیز ورکړی شي. خو د ټولو نه اهمه خبره او مهمه خبره چې کوم دې کړې ده هغه چې د بل ډپارټمنټ نه افسران راشي، هغوی ټریننګ دی شوی، هغوی د دې آپریشنز نه دي خبر او هغه د دې آپریشنز هم لیډ کوي او فورسز هم لیډ کوي. لکه سینئر لیول کې ډایرکټر جنرل اکثر د پی ایم ایس او د پاس افسر وي. دی غواړي چې یاره زموږ د خپل ډپارټمنټ چې کوم کسان دي دې ته پروموشن ورکړی شي او هغه دا ادارې لیډ کوي. فورس چې دی ریسنټلی د دې ډېر اهلکار پېښور های کورټ ته تلي و د یو بل افسر خلاف
چې هغه په ډېره عجیبه طریقه باندې د بل ډپارټمنټ نه راغله او دلته یو سینیر افسر تعینات شو او هغه ته ډېر اهم ریسپانسبلیټیز حواله کړی شو. نو پکار دا ده چې کوم فورسز هم لګیا دي په صوبه کې او هغه آپریشنز کوي او که د دې اکاونټیبلیټي هم ډېره ضروري ده. د ایکسائز پولیس نه ډېرې ګیلې هم دي چې خلک هسې به یې ستنګوي. د دې لایف سټایل یا پیسې ګټل د دې باره کې هم ډېر شکایت راغلي دي. د هغې اکاونټیبلیټي بالکل پکار ده. انټرنل اکاونټیبلیټي هم پکار ده، ایکسټرنل اکاونټیبلیټي هم پکار ده، خو ورسره وسایل ورکول دا د حکومت ذمہواري ده. او پکار ده چې دې فورسز ته که هغه پولیس دی، که هغه ایکسائز دی، که هغه کسټمز دی، که هغه NF دی، خاص کر چې کوم د ډرګ ډیلرز خلاف آپریشنز کوي هغې له وسایل ورکول، د هغې مسلې حل کول دا د حکومت ذمہواري ده او پکار ده چې دا ایټ ارلیسټ دا حل